حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب شهید شو. کم ظالمانو شهید کو، کم ظالمانو په سرال بی ګناه بی خطا شیخ ادریس صاحب شهید کو. دینه مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه چې د علماو قدر وکړئ، عزت وکړئ. نن سبا زوم د خپل پښتانه علماو پسې لګیا دي، بد رد وایي. د یو د پارټۍ د سر د وجې نه چې کوم د خلک علماو پسې بد رد وایي، کنځل کوي. مهرباني وکړئ دینه مخکې ما تاسو ته یو ویډیو جوړه کړه چې علماو پسې بد رد مه وایي. ستاسو د بد رد وینا وجې نه هغه تاسو دومره زیات په بره خبره وخېجوله چې هغه نن شهید شو. دا نن څومره غټ نقصان دی. په 400 کې هغه نن ظالمانو کافرانو هغه شهید کو. دومره د خدای نه یره د چا نشته. نن به د هغه څوک تپوس کوي. دا د حکومت نه زموږ دا درخواست دی چې د هغه دې باره کې د پوره تحقیق وشي او دغه ظالم دی راونیسلی شي او سرعام دی پانسی شي. داسې یو غټه عالم غټه هستی د دنیا نه نن لاړه. که نن د علماو د پر آواز اوچت نه کړی شي، سبا د پاره به د نور نمبر هم داسې را رواني. مهرباني وکړئ چې څومره خلک د علماو خلاف دي، خدای ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د علماو خلاف مه چلیږئ. دا راتلونکي وخت به دا ډېر غټ نقصانات په تاسو ته مخې ته راځي. د یو عالم شهید کېدل دا د پوره د ملک د پاره د تباهي سبب دی. دا څومره علما رس تره د شهیدان کیږي. حکومت ته دا درخواست دی، اپیل دی، مهرباني دې وکړي دا ظالم دی راونیسلی شي او سرعام دې پانسي کړی شي. که د نن تحقیق ونه شي، سبا دپاره د نور علماو هم دغه حال به وي. داسې غټه هستي زموږ نه لاړه، د هر انسان پې زړه جاړي. یقین وکړه زموږ چې زه خبر شوم د زړه مې دننه نه داسې خفه دی. داسې یو غټ عالم، داسې یو غټ هستي نن د دنیا نه لاړه. مهرباني وکړئ د علماو قدر وکړئ. موږ کوئ د علماو قدر وکړئ، سبا دپاره به بیا خفه یې، سبا به بیا خفه یې. پوه شوئ؟ نن که هر سړی خفګان کوي، خو دا زموږ د عامو خلکو په خپلو ویډیوګانو جوړولو دپاره، د خپل ځان فیمس کولو دپاره هغه پسې ویډیوګانې جوړولې چې ده ولې صفت وکړو. هغه نن یو صفت وکړو، هغه چې کوم دی هغه د شهید کړی شو. الله دې ورته بخښنه وکړي. هغه انشاءالله جنتي دی، شهید دی، شهید جنتي. بس ډېره غلطي زموږ د خپلو پښتنو ده په دې کې چې هغوی بس چې کوم دی هغوی دا ویډیوګانې، هغوی دا اعتراضات کول، هغوی د وجې نه چې کوم دی هغه نن چې کوم دی شهید شو او ظالمانو شهید کړه. الله دې ورته هغه دی ښایسته کړي. الله دې موږ ټول د دغې د علماو د خلاف د کمپیر نه هر یو انسان وساتي. الله دې رحم وکړي، زموږ په حال باندې.